نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعزت منذ الله جل جلاله یو بل ځای فرمایي چې الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين چې په ورځ د قیامت په رونه چې دی د یو بل د دشمنانو ګرځي مګر نیکان خلق او د الله جل جلاله چې کوم دوستان دي دا خلق به د یو بل دشمنان نه بلکې دا به د یو بل دوستان وګرځي لکه صاحب دا ذخیرة الملوک شریف سیدنا کبیر الدین همدانی رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړی دي چې هر یو مؤمن له پکار دی هر یو مؤمن مندله دا ضروری پکار ده چې سلويخ کسا د نارینو نه او سلويخ کسان د زنانو مؤمناتو نه دې سره د رشتہ قائم کی ضرورولې او د خورولې چې کله ورځ د قیامت شي نه که چرته دا نیک نه هغه رور چې د کم جوړ کړی دی هغه نیک وي د هغه د برکته به الله جل جلاله د سفارش کوي او که چرته دا نیک وي هغه خورې به د مري د برکته به الله جل جلاله د هغې سفارش قبول کړي او به جنت ته بیایي دا ډېر ضروري خبره ده ځکه چې دیندارو او د دین قدر چې کم خلک کوي هغې سره چې محبت څوک کوي الله جل جلاله هغې هم همداسې نه خالي پرېږدي ځکه ارشاد الطالبین کې سید الطائفه سیدنا خندرویزه باباجي صاحب رحمت الله تعالی علیه مبارک ذکر کړي دي یو داسې بنده و چې هغه به د اولیاو داسې یو عمل نه و چې هغه کړی وي یعنی یو عمل به هم داسې نه و یعنی نیک عمل به هغه نه کو نه به چېرته اضافي مونځ کو نفل وغیره خو صرف د هغه به یو عمل و هغه عمل دا و چې کوم د انبیاء کرامو نومونه هغه به اورېده هغه به ځان سره په یو کاغذ باندې لیکه چې کوم د یو لوی ولی الله نوم به اورېده د الله د دوستانو نومونه به اورېده دغه نومونه به خپل ځان سره لیکه یو ځل به داسې وشو چې د الله جل جلاله د طرفه قضا وه دا یو دریاب کې پرېوته چې دریاب کې کله پرېوته د سره چې کم کاغذات وو هغه ټول کاغذات دي ورک شو په هغه اوبو کې لاړ دی په څه طریقه غاړه ته راغی او ډېر زیات د افسوس په وجه باندې چې کوم دی لاسونه مروړي چې های های ما له افسوس دی هغه یو نیکي وه هغه یو نیک عمل و چې ما د الله جل جلاله د انبیاء کرامو او د الله جل جلاله دوستانو او اولیاء کرامو هغه نومونه ما سره یاد وي دا زما ته ښه وه دا ما سره یو دلیل و یو ثبوت و وی دې سره زما محبت و وی هغه رانه م لاړ دغه په افسوس وخت کې وی دی چې دی د سیند غاړې ته ویدله خوب ورغی دی وده شو وی څه ګوري چې څلورم اسمان کې دی خپل ځانم ویني حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم انبیاء کرام راغلي دي اولیاء کرام راغلي دي ناست په څلورم اسمان باندې
او خپل ځان هم په دې کې ویني چې یو ځای کې دی ناست دی او دی غلی ناست خاموشه دی حل نه وایي خبره نه کوي ځکه خپل ځان ورته معلوم دی چې زه کمزوری یم د دې دوران کې څه ګوري چې فرشتې را روانې دي او فرشتو سره لوټې دي په لاسونو کې او خوانونه دي ورسره را روان دي په دې کې آواز وشو چې کله زما طرف ته رانږدې شو نو آواز وشو چې دې سړی دا پاسوئ د دې ځای نه وی دا خو د دې جماعت نه دی د دې خلکو نه دی نه دی د دې ملګری نه دی دا خوا کوي ناګهانه حضور سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک هغه مبارک په आवाज وکړ چې دا لوټه را وړاندې کې او دغه لوټې باندې د ټولو نه اول دغه مؤمن بنده له لاسونه ووینځئ چې کله یې ما له لاسونه ووینځه او هغه طعام ما نوش کو ورسره الله جل جلاله زما د زړه دنیا بدله کا او الله جل جلاله ما له هغه د اولیاء هغه خصلتونه او د اولیاء کرامو هغه صفای باطن د اولیاء کرامو په زړونو کې چې کم نور دی هغه نور الله جل جلاله زما سینې ته را منتقل کړ دا سیدی عزتمندو دا د الله جل جلاله د دوستانو محبت دی چې دنیا کې هم پکار دی پکاریږي او په ورځ د محشر به دې پکاریږي همدا وجه چې یو ځل سیدنا ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه مبارکه دو کسان ولیدو هغه وی فرشته خو د انسان په شکل کې یو سره دوات او قلم ور سره یو سره چې دینو پانی وي د مبارک ته تاسو وکړه یو مبارک خو بادشاہ وخت وي چې څه کوي وی چې مونږه په دې کې د اولیاء کرامو هغه نمونه لیکو چې کوم د خدای دوستان دي په دې پاڼو باندې په دې قلم سره د هغې نمونه لیکو ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه مبارک ورته عرض وکړه چې زما نوم پکې ولیکئ کنه فرشته ورته وایي چې نه ته د دین نه وی چې زه د دین نه یم خو زما محبت خو دې خلکو سره شته کنه دې پاکانو سره خو زما د زړه محبت دی چې کله دا وفرمایل هغه فرشتې ته لاړې چې کله واپس راغی هغه فرشتې ورته هغه پاڼه وښودله نو د ټولو نه اول چې کوم نوم درج دی د اولیاو په نومونو کې هغه د سید الطائفه امام ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه نوم درج وی چې کله موږ دلته نه لاړو فرشته ورته وایي الله جل جلاله راته ارشاد فرمایلو چې زما دغه بنده ابراهیم ابن ادهم رحمت الله تعالی علیه دا نوم په دې کې سره فهرست کوي ځکه چې د محبت زما دوستانو سره دی همدا وجه ده چې حدیث شریف کې همدا راځي هغه حدیث شریف تاسو سماعت وکړئ د زړه د ذوق دپاره او د شوق دپاره چې حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم مبارک یو فرمایل چې من احب قوما فهو منهم چا چې یو قوم سره محبت وکړه دا به د دې قوم نشمیرلی شي وجزاؤه بجزائهم او دله به همغه جزا میلاویږي کومه جزا چې دغه قوم ته میلاویږي دغه اولیاء کرامو ته میلاویږي وحشره فی زمرتهم او د حشر بم په ورځ د قیامت د دې په جماعت کې کیږي وان لم يعمل باعمالهم اگر چې وي د دې په شان عمل دی نه کړي عزتمندو الله جل جلاله د دوستانو دومره لوی نوم دی دومره لوی تذکره ده او دومره لوی عظمت او شان دی چې صرف دې سره د محبت په وجه باندې الله جل جلاله په ورځ د محشر دی اولیاء کرامو سره به دې حشر کوي الله جل جلاله نو دعا ده چې الله جل جلاله زمونږ حشر هم دغه اولیاء کرامو او پاکانو خلکو سره نصیب کړي واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین